که کوم انسان ځان کمال ته رسول غواړي او ځان کامل درجې مؤمن جوړول غواړي، ځان یو کمال ته رسول غواړي، نو دکې 5 صفتونه الله رب العالمین فرمایلی دي چې دا 5 صفتونه به د کې وي. کله چې دا 5 صفتونه په دې مؤمن بنده کې وي، نو دا کمالي درجې دا مؤمن دی او کمال ته رسېدلی دی، او که نه ځان کې راولي نو کمال ته به ورسېږي. 5 صفتونه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دي. قرآن کریم کې آیات دی الله رب العالمین فرمایي چې قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله رب العالمین په دې آیت کریمه کې 15 صفتونه بیانوي او خپل نبی ته وایي چې زما نبی دې خلکو ته ووایه چې زما رب دا 5 صفتونه حرام کړي دي، دا 5 صفتونه تاسو مه کوئ، خو دې 5 صفتونو کې ضمناً بل 5 صفتونو ته اشاره کوي چې دا 5 صفتونه ما حرام کړي دا پرېږدئ، او دغه نور 5 صفتونه هغې ته پکې اشاره ده دا خپل کوي چې دا خپل کړه نو تاسو به کمال ته ورسېږئ او تاسو نو به کاملې درجې مؤمنان جوړ شي. اول په هغې کې دا دی چې قل انما حرم ربي الفواحش، چې زما رب فواحش حرام کړي دي. فواحش څه ته ویلی کېږي؟ فواحش دې ته ویلی کېږي، علما وایي فواحش نه مراد هغه ګناهونه دي چې هغه د عورت سره تعلق ساتي، یا هغه ګناهونه دي چې هغه د عقل سلیم والا خلقو ته د عقل خاوندانو ته هغه بد ښکاره کېږي، هغې بد ګڼي، نو دې ته فواحش وایي. نو کله چې انسان د فواحش پرېږدي نو د دې مقابل کې بل یو صفت دی چې هغه اختیار کړي. دا فواحش دا ټوله ګندګي ده، دا ګناهونه ټولې ګندګیانې دي. نو کله چې سړی دا فواحش او دا ګندګیانې پرېږدي او عفت اختیار کړي، دا عفت الله وایي دا ځان کې راولي. نو کم یو مؤمن بنده کې چې فحشا نه او عفت پکې راشي، دا عفت په ځان کې راولي پاکدامني، نو دا به کمال ته ورسېږي. پاکدامني دا مطلب چې سړی د هر قسم ګناه نه ځان ساتي، ځان پاک ساتي، ظاهراً د دین په شان ځان جوړوي، باطناً هم د ځان اصلاح کوي، د دین موافق ځان جوړوي او هر ګناه ته لبیک نه وایي، الله نه یېرېږي. نو دا عفت چې په ده کې راشي دا پاکدامن انسان دی. دې ته پاکدامن انسان وایي چې د هرې ګناه نه ځان ساتي. نو الله وایي فواحش پرېږدئ او عفت او پاکدامني اختیار کړئ. نو یو دا شه. بل صفت دا دی چې والاثم، چې نبي دې خلکو ته ووایه چې زما رب دا ګناهونه هم حرام کړي دي. اثم هر ګناه ته شامل دی چې هر ګناه که وړی او که غټه دا سړی پرېږدي. نو دا اثم ګناهونه چې سړی پرېږدي د دې په مقابل کې بل یو صفت دی چې هغه سړی اختیار کړي. ګوره دا ګناهونه چې کوم یو انسان کوي، یو کم انسان ډېر ګناهونه کوي، هر ګناه ته لبیک وایي، هر ګناه چې د مخه راځي دا بریک نه نیسي او ډایرکټ ورځي، نو دغه انسان کې بے انقیاد هم نه وي، د چا خبرې ته غوږ نه ږدي. داسې مشروطه دته خلک په معاشره کې مشروط وایي، د چا خبرې ته غوږ نه ږدي، ځکه چې د سترګې شلېدلي، پښتانه داسې وایي سترګې وایي شلېدلې دي. نو کله چې داسې انسان چې ګناهونه ډېر زیات کوي دا ډېر پریوت انسان بیا، او داسې پریوت انسان چې معاشره کې ډېر بد ښکاره کېږي. که معاشرې والا نه ته تپوس کړي د دې په معاشره کې، نو هغه هم د ډېر بد وایي. د دې د وجې نه چې ده کې ګناهونه راغلي دي، د ګناهونو د وجې نه یو بل صفت دی چې هغه سړي نه وځي. کوم صفت دی؟ هغه د انقیاد صفت دی. انقیاد دې ته ویلی کېږي چې سړی د الله رب العالمین او د الله د رسول خبرې ته خبره ووایي، هغې ته غاړه کېږدي. نو کله چې سړی ګناهونه کوي او په ګناهونو کې ورمنهمک شي او ورډوب شي، نو ده بیا دې خبرې ته پام نه وي چې ګوره الله رب العالمین ته ځان واپس کول غواړي. الله رب العالمین هغه په دې کارونه خفه کېږي او زه به د خپل سر او د خپل غاړه به الله رب العالمین ته کېږدم چې دا ګناه ته حرامه کړې ده زه یې نه کومه. نو داسې چې ګناهونه کوي دا صفت پکې بیانوي، خو چې کله دا صفت پکې راشي نو دا کمالې درجې ته رسېږي. دویم دا شو چې سړی ګناهونه پرېږدي او دې په مقابله کې ځان کې دغه راولي، دا انقیاد صفت راولي. انقیاد چې د الله رسول خبرې ته خپل غاړه ږدي، نو دا ځان کې راولي، نو دا به کمالې درجې ته ورسېږي. او دریم صفت دا دی چې والبغي بغیر الحق، ظلمونه کول په هر چا باندې په نس خبره، خلق وهل، خلقو ته کنځلې کول او قسمه قسم تکالیف ورکول، ظلمونه کول. ظلم په لغت کې ویلی کېږي تیارې ته، او په اصطلاح کې ویلی کېږي ظلم چې وضع الشیء فی غیر محله، یو شی د یو ځای
د هغې محل دا نه دی او ته په هغه ځای کې دا کېږدي، نو دې ته ظلم ویلی کېږي. نو دا ظلم هم داسې ته چې دا غوسه ښکاره کوې او یو بل وهي او کنځلې کوې، هغه په لاس وهي یا په سوک وهي، نو د هغه لاس چلول او ستا دا غوسه چلول او ستا دا وهل او ستا دا دومره بغض چلول، دا باید چې په کافرو چلېدلی وی، دا باید چې په هغه انسان چلېدلی وی چې هغه د الله رب العالمین د بغاوت کړی دی، هغه د الله رب العالمین دښمنان دي. نو که تا هلته چلولی وی نو بیا به صحیح وي، دا به وضع الشیء فی محله راغلی وی. خو که تا راولګېد او انسان څه نه کړي او هغې نه کومه بده خبره یې کړې وه نه کومه ګناه یې کړې وه، ته پرې راودانګې او وی دې ته ظلم ویلی کېږي، ځکه چې دغه انسان خو اوس د ده دا محل خو د ده نه دی که نه، ده خو څه نه دي ویلي او تا هسې بې څه ده ووالو، نو دې ته ویلی کېږي ظلم. انشاءالله چې پوه شولی نو دې دا صفت چې سړي کې راشي، دا ګناهونه پرېږدي، ظلم پرېږدي او د ظلم په مقابله کې بل صفت دی چې هغه اختیار کړي، نو دې ته ویلی کېږي حلم. دا حلم چې سړی اختیار کړي، ځکه دا ظلمونه چې سړی کوي که نه، ظلمونه دې ظلمونه چې سړی کوي پکې ورننوځي هر چا باندې کې بیا دغه نه وي، دا حلم نه وي، صبر پکې نه وي. نو دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې کوم انسان کې حلم راشي او دغه ظلم پرېږدي، ظلمونه پرېږدي په انسانانو او صبرناک انسان شي، صبر والا انسان دې نه جوړ شي، نو دا به کمال ته ورسېږي. دا دریم صفت شه. او څلورم صفت دا دی چې ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، چې سړی به د الله رب العالمین سره برخدار نه ګرځوي. شرک ته الله اشاره وکړله، نو دا شرک چې سړی پرې ګوره شرک ډېره بده ګناه ده، داسې ګناه ده چې الله رب العالمین فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک، الله وایي وایي زه دا شرک دله نه معاف کومه، شرک د سره الله رب العالمین معاف کوي نه. نو کوم انسان چې دا شرک پرېږدي او د دې په مقابله کې یو بل صفت دی هغه شجاعت دی چې هغه سړي کې راشي. دا مشرک سړی څه دی چې شرک په سړي کې راځي نو ده نه شجاعت وځي. نو الله وایي چې کله شرک سړی پرېږدي او شجاعت اختیار کړي. ګوره تاسو به کتلي دا مشرکان اکثر ډېر ویرې والا خلک ډېر یېرېږي، د هر شي نه یېرېږي. که ته توحید یو ځای عام کې د توحید خبره کې او د شرک اړې ختمې، نو تا ته بیا څه وایي ور سبا به بابا راشي د شپې او کټ به باندې سرچپه کې وایي، کټ به باندې واړی، نو دا د هر څه نه یېرېږي، بابا به داسې وکړي بابا به داسې وکړي. نو الله وایي دا شرک پرېږدئ، ځکه دې سره بل یو صفت سړي کې راځي چې هغه شجاعت دی، بهادري به راشي، چا نه به نه یېرېږي، صرف به د الله نه یېرېږي. نو دغه صفت چې سړي کې راشي دا کمال ته رسېږي. دی څلورم شه. او پنځم صفت دا دی چې وان تقولو علی الله، چې سړی په الله رب العالمین باندې دروغ نه جوړوي او داسې خبرې دې په الله رب العالمین باندې نه کوي چې ما لا تعلمون، دې ته پته نه وي. یعنې مطلب دی چې الله رب العالمین علم ته اشاره وکړه چې تاسو ته یو شي پته نه وي، د یو مسلې پته درته نه وي او تحقیق پوره د مسلې نه وي کړی، ته فتوا ورکړي، نو دغه صفت الله رب العالمین نه غواړي. د دروغو به یو فتوا نه ورکړي، د دروغو به یو خبره نه کوي چې علم د سره و نو بیا فتوا ورکړه. نو الله رب العالمین د اشاره وکړله چې تاسو دروغ پرېږدئ